الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدقت يا رب العالمين. دیده الله رب العزت د سیدنا زکریا علیه السلام دعا ته اشاره کوي. نوې خبره تیره شوې په درېیمه پاره کې په شپاړسمه کې زکریا علیه السلام د الله رب العزت نه دعا وغوښتې چې خدای پاک ماله اولاد راکړي. اصل خبره دا او مفصل خبره ته تیره شوې ده چې دوه خوریانې وي، یو حنا بنت فاقوس او یو عشاعه بنت فاقوس. دې کې دا حنا بنت فاقوس چې وانو دا د حضرت عمران رحمه الله لور دا داغه بیبي وه، او چې داغه بیبي وه نو هغه د بیت المقدس خطیب او د هغې امام، د هغې خطیب او د هغې امام هارون د دې یو زوی پیدا شو یو کول. هارون لا کشر خو په بزرګۍ باندې مشهور ډېر زیات نیک او خلکو به د هغه مثالونه ورکړل، خو څه وخت پس په ځوانۍ کې هغه وفات شو. چې کله وفات شو نو د ده چې دا کومه بیبي وه حنا، دې د الله رب العزت نه سوال وکړو خدایه پاکه ماله یو بچی راکړه چې زه د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف کړم. نو هغه به دا نظرونه جایز کړي. الله رب العزت وله یو ماشومه ورکړله جینۍ مریم بیبي. هغې چې کله ورکړه دی چې خدای پاکه دا خو جینۍ نه ما خو لږ غوښتو دا بس خیر. بیا یې راوستله منجورانو له خدمتګارو د بیت المقدس نه، هغې ته یې ویې چې دا تاسو والې ستاسو به کار روزګار کې کوم یو کس یې په کفالت کې هغې واخلي. نو د قراندازي وشو په هغې کې دا د زکریا علیه السلام ورسېدل. بیا زکریا علیه السلام دې له ځان له یو عبادتخانه جوړه کړې، په هغې کې به دې عبادت کوو. یا د 1400 یا د 1400 کالو وله یعنې کش راوړي چې یا د دې نه هم لږه کش راوړي. زکریا علیه السلام چې دې کمرې ته څنګه داخل شو نو بې موسمه میوې یې ورسره ولیدې. نو ورته یې ویې چې انا لکې هذا، ای مریم بیبي، ای مریم دا دې د کوم ځای نه کړې؟ دا میوې دا خو د دې موسم نه دي، دا د کوم ځای نه؟ نو هغې ورته وویل قالت من عند الله، دا د الله د جانب نه دي. د چا جانب نه دي؟ د الله. اوس د زکریا علیه السلام بچي نه او بې روایتین د ده عمر 120 کالو ته رسېدلی او په یو روایت سره تقریبا 99 سالو ته رسېدلی. نو
زه د بچي نو چې دوی چې خدای پاک دې ته بې موسمه میوې ورکوي نو دم الله رب العزت ته سوال وکړه الله ته سوال وکړه چې خدایه پاکه ماله څه وکړه ماله بچي راکړه او هغې دغه هلته تېر شي دا الله نه سوال وکړه چې خدایه پاکه ماله بچي راکړه او دلته کې هم الله وایي دغه سوال یې وکړو وزکریا او زکریا علیه السلام یاد کا واقعا د زکریا علیه السلام اسپه وخت کې ناده چې आवाज یې وکړ ربه رب خپل ته خپل الله ته आवाज وکړ رب ته یعنی دعا یې وغوښتله د خپل الله نه سوی رب ای رب زما سوی ای رب لا تذرني ما یوازې کوه ما لره لا تذرني ما پرېږده ما لره فردن یوازې بې وارثه ما یوازې ما پرېږده بې وارثه وانت خیر الوارثین او ته د غوره وارثانو نه یعنی ته د غوره وارثانو ورکوونکو دی الله نه سوال وکړه نو فنادته الملائکة وهو قائم یصلي فی المحراب البتر شوي دي فرشتو ورته آواز وکړو او ورته ویې چې بس الله رب العزت تعالی زوی درکړي ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین او نوم ولا الله رب العزت خوښ کړو چې یحیی به نومي دا نوم ولا کېږه هغه ولې نوم کې خود نو هغه واقعي طرف ته اشاره ده الله رب العزت دوی هغه وخت آیات کا کله چې زکریا علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله چې خدای پاک ماله بچی راکړي اوس د پیغمبر وراثت چې دا د علم منتقل کېږي د مال او جایداد وراثت د ټول امت ته برابر خو نه د پیغمبر نه بل څه نه پاتې کېږي او که څه وي نو د ټول امت وي د فرد واحد یا د یو دوه کسو یا د درې کسو نشي کېدلی د ټول امت وي او علم چې دی په دې کې وارث د هغه علما دي او بیا چې دی دغه یعنی د خدای نه وارث وغوښته چې خدای پاک ماله راکړي چې هغه د دې هلته کې تېر شوي په شپاړسمه پاره کې یا په درېیمه کې موږ ویلو چې ځکه د چې کوم وارګان وغیره په هغې باندې دا یقین و چې زما نه پس به دې د دې شریعت حفاظت وکړي که د الله نه سوال اوس خبره دې دی کې دا د یو پرونی دعا تېره شوې وه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ذهن کلو ساتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين علماء لیکي وایي چې د چا باندې سخت نه سخت حالات وي یا ذهن تشویشناک وي په تشویش یا په تشکیک کې نښتي یا مفکورې به مختلف سوچونه موچونه پرې راځي کیسې د ذهني ته ورګډه وډه یا په مشکلاتو کې راګېږي نو بلکې قاضي صاحب خو وایي قاضي بدالله صاحب هغه وایي چې د ورځې دې 41 پېرې چې په کوم مرض سړی ډېر ګډوډ وي 41 پېرې یو څلوېښت پېرې دې دا وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مخکې وروستو دې چې درې پېرې درود شریف وایي او په آخرې پېره چې کله 40 پېرې برابر دي 40 پېرې خدا یاد ساتئ چې کوم څیز به طور عملیات کېږي به طور علاج کېږي نو هغه به مه کوونوې بیا تر وروسته ورسره زیات کم وایه خو په هغه ټیم چې تا د اجازه د چا نه څومره یې هغې ورنه به وې دوایۍ کې به د ځان نه کمې او زیاتې نه کړي دې مثال د دوایۍ کې به ځان نه کمې زیاتې نه کړي خپل څیزونه به پکې نه چلې نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين به 40 ځله ووایي او بیا به ورسره په آخرې پېرې ووایي فاستجبنا له دغه چې کوم ورپسې وړوکې شانته یاد دی فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین او بیا به درې پېرې درود شریف ووایي نو چې څه دعا د خدای نه غواړې څه مشکلات دي درته یا څه حاجت دی الله رب العزت به الله ټول حل کوي الله دې رانیسي او بله دعا دا د رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین داسې د رزم دعاګانو کې ویل پکار یو پېرې ویل دوه پېرې ویل د اولاد دپاره خو چې کله په بستره باندې سړی سم دي آرام دپاره تشریف فرما شي نو بیا یو څلوېښت ځله مخکې وروسته درود شي او بیا په منځ کې یو څلوېښت ځله دا دعا ده او دا په هر څه کې کار ورکوي یعنی زکریا علیه السلام وغوښته نو الله رب العزت اوس به راشي ورته وایي واصلحنا له زوجه الله رب العزت وایي ستا بیبي مې برابر کړه ورنه خو د دې قابله نه وه هغه عمر یې زیات و د ماشوم د پیدا کېدو عمر خو په هغې باندې تېر شوي نو واصلحنا له زوجه علما لیکي که هر څه قسمه مسلې خو شرط پکې دا دی چې سړی ورته جوړي سړی په ذهن کې دا وي زما د دعا نه کمېږي زه خو دا چل دی هغه چل دی نه پوره یقین امید په الله رب العزت ساته
بیا به کار کوي چې کله دې په دعا باندې یقین مضبوط شو بیا به خدای دعا قبلوي بیا به ټک پټکي دا دې نصیب کړي الله وی وزكريا ويا كواكع على سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام إذ بهغ وقت نادى چې د دعا وغوښتله آواز یې وکړ ربه رب خپلته ربي اے ربا لا تذرني مپرېږده ما لره فردا یوازې بېوارثه وانت خیر الوارثین او ته د غوره وارثانو نه یعنې ته د غوره وارثانو ورکوونکو نه نو الله وایي فاستجبنا نو بس من قبول کړو له د ده دپاره یعنې من قبول کړه دعا د ده ووهبنا له او هبم کړو ده ته په ګفټ کې م ورکړو ده ته عطیه م کړو ده ته د لره م ورکړو یحیی سیدنا یحیی علی نبینا علیه الصلاة والسلام واصلحنا له او جوړم کړه د ده دپاره زوجه بیبي د ده برابرم کړه بیبي د ده هم برابر کړه د اولاد قابله مو ګرځوله انهم یقینا دوی الله رب العزت فرمایي دا څونه پیغمبرانو چې ما تذکره وکړه زکریا علیه السلام ذوالکفل علیه السلام ابراهیم علیه السلام یونس علیه السلام حضرت نوح علیه السلام دا څومره چې پیغمبران دي الله وایي انهم یقینا دوی کانوا یسارعون چې جلدی به کولا فی الخیرات د نیکۍ په کارونو کې نو عام خیرات کم کار چې ونه کیږي هغه یې نښتې وي د هغې نه مخکې وروستو صدقه ورکړه یا موږ په ځان نظر منو حالانکې احادیثو کې نظر نه دی خوښ کړی شوی چې ودې منه بیا به لازمي ورکړې چې ودې منه بیا به لازمي ورکړې او د کور بنده پکې ورته نظر او د منښت حکم داسې دی څنګه چې د زکات حکم دی دا ټکي یاد ساته څنګه چې د زکات حکم دی چې یو ټکا یو دانه دی مالدار سړی نشي خوړی خپله ترې نشي خوړی دقه شان د نظر او د منښت دا موږ وینو وایي موږ که چا ختم منلی و څه چل دی راځه دیګ پخو موږ که ختم منلی څه چیرې پخو موږ که ختم منلی څه چلو وایي راځه چې دی نو روټۍ کړو دا کیسې را سره بلکې نه هم یو مسله راغلی چا دې ځای کې چې یو چیرې منلی چا او بیا یې چې دی مالدار خلک رابللي دي هغې ته یې روټۍ هم کړې ده او امام ته یې پکې ویلي دي راځه منښته مې کړې وه هغه ته یې پکې روټۍ کړې ما یې ورته نو خبره داسې ده چې د منښت حکم چې دی داسې دی لکه څنګه چې د زکات حکم او اکثر خلک پکې راګي دي او حدیث کې راځي چې په منښت سره سیده خوا دېخوا نه کړي چې څه تقدیر کې مخکې څه وکړي حدیث کې راځي وایي الصدقه ترد البلاء صدقه ورکړه خیرات ورکړه مخکې هغې سره که څه مصیبت وغیره پکې یا به الله ختموي الله یې توفیق راکړي الله وایي انهم یقینا دوی کانوا یسارعون چې جلدي به یې کوله تیزي به یې کوله فی الخیرات په خیرات کې د نیکۍ په کارونو کې ویدعوننا او رابللو به یې مونږه رغبا رغبت او خوشاله په غوښتلو د جنت سره په محبت د جنت کې ورهبا او په د یری د وجې د یری د جهنم الله رب العزت فرمایي دی به موږ یادولو موږ به راغوښتلو په کوم حالت کې په داسې حالت کې چې د جنت شوق او محبت به پرې غالب او دویم نمبر ورهبا په داسې حالت کې چې د جهنم نه به یره کولزم یعنی په دواړو حالاتو کې یا داسې وایه ویدعوننا ودعا به غوښتل زمونږ رغبا ورهبا د امید په حالت کې او د یری په حالت کې په عمل باندې به م یریدو او د الله نه به امید هم ساته معلومه دا شوه چې خدای در باندې راحته راوستي هم به د الله نه سوالونه غواړي او که خدای در باندې سخته راوستي هم به د چا نه سوال کې د الله نه الله یې را نصیب کړي بعضې خلک د الله نه دعا نه غواړي لکه مسلمانه دعاګانې غواړه داسې چې دی نو د دې سټاکونه نه دي چې ختم به شي یا به څوک ذخیره دي پټ به کړي نه دا د الله در دی الله نه سوال کوه الله دې را نصیب کړي الله به خوشحالېږي وکانو لنا او دي زمونږ دپاره دغه پیغمبران زمونږ دپاره خاشعین عاجزي کوونکي او دوی زمونږ مخې ته عاجزي کوونکي اوس الله وایي او والتي او خاص کر هغه زنانه یاده کړه احسنت فرجها چې پاکې کړه خپل فرج لره هغه خپل
خپل شرمګاهونو لرا چې پاک کړو خپل شرمګاهونه. نو الله رب العزت فرمایي خاص کر هغه زنانه یاد کا کومه زنانه چې خپل شرمګاه پاکه ساتلې وه، نو دا معلومه دا شوه چې دا خپل خاص اندامونه پاک ساتل پاک ساتل دا ډېر لوی سعادت دی. دا ډېره لویه پاک دامني ده، بلکې دې سره د جهاد سره تشبیه ورکړل شوې ده چې کومه زنانه په غایبوالي د خاوند کې چې د خپل ځان حفاظت کوي. الله یې زموږ ټول حفاظت کوي. نو الله وی چې دغه بیبي هغه بیبي څوک ده؟ هغه مریم بیبي ده. سړي ورله ګوتې قدرې نه وړې، مسکړې قدرې نه وه. نو الله رب العزت دې له بچي ورکړو. څه ورکړو؟ بچی ورله ورکړو. او داسې بچي چې اعلی پیغمبر سیدنا عیسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت وی پاک دامنه وه، پاکه وه. یهودیانو پې تورونه ولګول او زمونږ دا نږدې چې دلته تېر شوي دا لعین مردود تباه و برباد الله چې غرق کړو په ټټۍ کې چې مردار شه قادیاني ده چې دی دم وی چې وی دي ما ته وایي لیکلي دي باقاعده وی دي ما ته وایي چې ته مریم بیبي نه منې. وی زه خو هغه هم منم، ترونه هم منم او ورسره یې خوریان هم منم او وروڼه هم منم. اعوذ بالله من ذلک. او د هغې نورې پلار یې نو. ولې الله رب العزت دې خلکو ته ښودلی چې ستاسو صرف په اسبابو نظر وي او زه د اسبابو نه بغیر هم پیدا کړم. سبب خو دا دی چې ښځه خاوند یوځای شي بچی به پیدا شي، خو ما بغیر د سببه لا پیدا کړ. نو الله رب العزت خالق دی، مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د نجران عیسایان ورته دا څنګه خبره ده؟ ای ورته د خدای زوی وي ته وایې چې د خدای زوی دی نه دی. نو چې دی د خدای زوی نه دی نو د دې چا نه پیدایش شوي؟ عیسایان وګوره، عیسایان کې ځان نه بلای کیسې دي دلته. نو ورته وایي چې ته وایې چې د خدای زوی نه دی نو دې د پیدایش یې څنګه شوی دی؟ نو الله رب العزت آیات را نازل کړ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. و د عیسی علیه السلام مثال دا دی څنګه چې د آدم علیه السلام دی. الله رب العزت د خاورې نه دی پیدا کړی. والتي یاد که خاص کر هغه زنانه احسنت فرجها چې هغې پاک خپل هغې پاک ساتلي خپل خاص اندامونو لره فنفخنا نو بس موږ فوک وهو فیها په هغې کې من روحنا د روح زموږ نه نسبت چې صیغه د متکلم ده او یادېږي صرف جبرائیل امین علیه السلام. جبرائیل امین راغی او مریم بیبي چې دی هغې لامبلي وو د غسلخانې نه راووته کپړې چې دی اچولي وه ګیر چاپېره یې توکړې وه چې چا ته ښکاره نه شه را روانه وه چې ویني د پردې په حالت کې کپړې اچولې وې چې یو سړی ولاړ دی ورته ویې که ته د خدای نه یېرېږې نو ته لرې شه ته څه کوې؟ هغې ورله وویل وایي زه د الله د جانب نه یم. هغې ورله په دې ځای کې ورله پوکي وو چې څنګه ورله پوکي وو دا یې نه حمل ټهرو شو. حمل ټهرو شو د عیسی علیه السلام. وجعلناها من وګرځول د مریم بیبي لره وابنها او زوی د مریم بیبي لره آیتا نشاني للعالمین د ټول عالم دپاره نشاني وګرځول چې الله بغیر د اسبابو مقصد کوي. الله وایي دا څومره چې تیر شو ان هذه یقینا دغه امتکم امت ستاسو دی ډله ستاسو ده امتا واحده یوه ډله وانا ربکم او زه رب ستاسو یم فاعبدون بس خالص زما بندګي وکړئ. نو الله رب العزت فرمایي دا ستاسو ډله ده. بنیادي تعلیم د ټولو یو ټول وایي چې الله رب العزت واحد لا شریک دی. ټول وایي چې د وخت د پیغمبر تابعداري وکړي. ټول اخلاقیاتو درس ورکوي. یو پیغمبر بد اخلاقه نشته. که چا وایي چې پیغمبر بد اخلاقه او دی کافر دی الله رب العزت دې موږ وساتي. ټول پیغمبران د اخلاقیاتو درس ورکوي. نو الله رب العزت فرمایي چې ستاسو ډله یوه ډله ده نو ته په دې فخر کوه. ته وایه چې زه ملګری یم په ډله یم. خلک به نور څوک یادوي چې د پلانکي په ډله یم د پلانکي په ګروپ کې د پلانکي په پارټۍ کې وي. ته فخر کوه په دې باندې چې زه په ډله یم د سیدنا عیسی علیه السلام. زه په ډله یم د سیدنا موسی علیه السلام. زه په ډله کې یم د سیدنا ابراهیم علیه السلام. او زه په ډله کې یم د دواړو جهانونو د سردار پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په ډله کې الحمدلله. الله دې استقامت را نصیب کړي او الله دې د مبارک لاس مبارک را نصیب کړي.
اوس الله فرمایي وتقطعوا اوس دا دین خو ټول یو اتفاقیات دي دغه څیزونو کې خو وتقطعوا دي کټل او دي کټ د خلکو کټل ټوکړي ټوکړي کو امر دین هم خپل لاره دغه دین لاره الله رب العزت فرمایي وتقطعوا دي ټوکړي ټوکړي کو امرهم دې خپل دین لاره امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې دین کې تغیر او تبدیلی راځي دا دین چې ګډوډ شو کسی پکې مختلفې شوې دا د یو څلور وجه یو وجه پکې انتها پسندي شي په دین کې دینی انتها پسندي سي چې یو څیز مکروه یو د بزرګ دوی پر اپاس هغه حرام درجه ته ورسي یو څیز مستحب وي نو یو کس په خپل په لازم والی کوي خبره ده نیک عمل دي چې څومره په لازم والی کوي خبره ده خو هغه په بل باندې زور شروع کوي هغه ته وایي چې نه ته ولا مستحب دې پرې خودم کافر شي یا خپل وایي که ما مستحب پرې خودم ګناهګار شم نو دا په دین کې انتها پسندي دې سره دین او حکم بدل شي بیا رسو کول دا پته نه لګي چې بھائی دا سیس فرض او واجب او سنت ولې څه درجه و یو بدل کې بل تساهل تساهل سہولت پسندی آرائش اسانتیا هر کس غواړي په دین کې اسانتیا دوه رکعاته فرضو کې منډه وي ته به غنوي چې دلته چاپا جیب کې ګر کړو څوک دغه دبار غم ته ودرېږي څوک دنه او بار زیاده کول د لاندې نه کیږي غواړي څه چل دی دنه بار له سنتو کا د فرض او سنتو په منځ کې چې خبرې کې عبادت ته ځای کیږي کاته دی روانه شو او دنه بار خبره دارا الله رب العزت نو سہولت پسندی د دې وجه خو علماء دا پتوله کول د اخر امت لپاره اخري وخت لپاره چې تاسو به سنت حالانکه سنت دا دي چې تفکر کې سنت وکي سنت دا دي چې سنت پکور کې وکي خو د اخر دور لپاره علماء لیکلي دي چې سنت چې کوم د مانځنه پس وي کوم سنت چې د مانځنه پس وي هغه په جمعه کې کوي چې تاسو د شیعاګانو فرق پیدا شي تاسو د شیعاګانو فرق پیدا شي ولې ځکه آینده نسل بدل د ګوري هغه چې بس عرب او کیسه وي چې کوم طریقه پته سلو به دې جوړ کړ یا دلته نو سره د سیوا کیږي الله ته وساتي نو یو بدین کې اسانی الګه روجیونی څنګه چې زما خو لګي د زما چې مسله د لګدکانی مسله د زما چې زیاړې وخت دې کوی دا کار خو زیاړې نو په دې یو میاشتې دا زیاړې رقم جنرا امادان بابا ویل کبر د اماراتو نړۍ کې هغه بیانونه کېشته وی مال به یو کس راشي نو یو سپین به وي تک سور به وي بچي پما روجي کیږي وی دې ځل ورته چړن رااله مسړې تا رااله مسړې ما ورته وی چې بس څوک روجي نه نسی 1500 روپیا مال راوړي مال راکوي او بس روجي مې نسی نو د قیامت پرځ چې نګل خدای ته پوسو کې چې لګا روجي دی ولې نه نسته وته جو مادان نه دی چې مونږ نسه وی هغه به خګیږي درته بوجي دا روجي د مادان به کزما وی ما درته نسه که مادان درته چې روجي ونسه نو خبره ده وی مال براشي وی خو ټیک ټاک وی مالدار چې په ما قرباني کیږي ضرورت چې نه پتا قرباني نه کیږي وی امام براشي چې هغه مالدار دی مو ته پتا قرباني نه کیږي او پساوي قرباني کیږي نو خبره داسې ده الله رب العزت تعالی توفیق د نیکۍ راکړي نو سہولت پسندي اسانتیا تر وسه چې کیږي هیڅ څه بناسته مکوا دا وسه کیږي یو کته یو رکن پکې ادا کې قیام وغیرہ نو که بیا ته په کرسي کې ټیکتا او کنه ته نه قیام کې په ولاړه باندې ټول مستا د ناسي نو بیا په کرسي باندې افضل نه دی بیا د ناس په مزلزل دي چې دې بس مکه باندې نو سہولت پسندی هر یو کار کې نه پکار خان نو سہولت پسندی دویم نمبر تشدد او سختی بناوټی سختی چې په یو سیس کې سم سختی شروع شي نو خلک دا غي نه ذهن مټکور شي دغه شي تاسو وبله هر ټیم چې معمولی دا کې نو بس سختی تو سختی او بل چې تعریف او پیشن یو سیس بس پیشن وګرځي به تور پیشن خلک والی نو هغه بیا څه وخت پوری وي نو بس پیشن خدا دا ور دی یو میاش شری د تانګو پنسو پیشنی د میاش پسې بیا وای دا جامې لري کنور روړ وځه نور پیشن دی څه وخت پیشن وګرځي تعریفات یو کس راواله د ځمکې نه اسمان ته ورسول وخت پس سیاسي کیسه ختم شي بیا ځمکې نه زړه گزار کا بیا یو ویډیو بیا را گزار کا نو تعریفات باندې چې د دین محمود بیا به کیسه باندې الله دې راته دې کې توفیق راکړي
او الله دې د دې خواجه صدیقي صاحب تیر غالبا تیر جمعه نه بل جمعه راځي کله نه کله ډېر سخت ویری وي خدای پاک تعالی سوچت کو چې خدای پاک وي جړا راشي چې چرته موږ د دې سبب نه ګرځو چې دینی تحریکونو لره زمونږ نه نقصان نه وشي زمونږ د لاسه چرته ټوکړي ټوکړي نشي نو دا د خدای نه سوال کوو چې اسلام د زما د وایي چرته نقصان نه وشي وتقطعوا امرهم ودي ټوکړي ټوکړي خپل دین لره بینهم خپل منځ کې كل هر یو الینا هر یو زمون طرف دارا د هر یو زمون طرف دارا راجعون واپس دا الله رب العزت فرمای چې د هر یو بیا زمون طرف ته راضی او زمون طرف ته واپس دا الله رب العزت دې داسې حالت کې خپل ځان طرف ته واپس کی چې الله تعالی خوشاله